الله دې موږ د زد او د حسد نه وساتي. امین ووایه. دې وخت کې را تاسو ګورئ زمونږ قوم ته توحید او سنت د اشاعت په نوم باندې دوکه ورکوي. نن دنیا ته الله رب العالمین ورښودله. تر اوسه پورې به شیخ زکریا نور الله مرقده پسې کنځل کول ویل تبلیغي جماعت په فضایل اعمال کې شرکیات دي نعوذ بالله. شیخ الحدیث ابراهیم الله په او ټول توحید یې سو مړی اوري که نه اوري ټول دین یې دینه چاپېره شوی ټول توحید دا مړی اوري که نه اوري هلکه توحید دی کیسه شو. په شیخ الحدیث مولانا زکریا کله تحفة الاشاعت لیکره تبلیغي جماعت خلاف کله بل کتاب کل الحمدلله هر وخت کې مونږ جواب د هغوی کړی وو. هر وخت کې الحمدلله هغوی تر دلیلو میدان کې جواب ورکړی وو. خو نن محترمو دې قوم ته الله رب العالمین ورښودله. نن یو بل په کاڼو باندې وویشتله. نن یو بل ته خپله چغې وایي. یو ګروپ وایي ده پسې مونځ نه کېږي یو ګروپ وایي دا منکرین حدیث دي. نو الله ورته مونږ د شپږ کالو نه چغې والې چې دا منکرین حدیث دي. قسم دې دغه د انکاري حدیث نارې مونږ اورېدلې وې خو دغه منکري حدیث صرف منیر شاکر نه دی. قسم دې د انکاري حدیث دغه قصه په د پنځپیریانو په مناظر کې د هغوی په مشر کې خضر حیات کې موجوده ده د هغوی په مفتی توصیب کې موجوده ده د هغوی په نورو مولیانو کې موجوده ده د هغوی په عوامو کې موجوده ده. قسم دې هغه وخت ما ته درد میلاو شي زه چې کله د بخاري شریف صریح حدیث ویما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انه لیسمع قرآن نعالهم د خپو کشار دغه مړی اوري. زه چې ورته کله صریح حدیث ویم ما انتم باسمع لما اقول منهم د بخاري شریف روایت دی. زه چې کله صریح روایات ویم دیم دقسې دی له ډز ورکړي دا د قرآن نه خلاف دی. نه منم دا حدیث بابا حدیث نشي خلاف کېدی د قرآن کله حدیث کلم د قرآن خلاف نشي کېدی. دا غلط ذهنیت دی. دې 13 روزه کې دې روزه کې 26 رمضانو زه اماراتو نه راغلم څو ورځې بهر وم نیاز صاحب ما سره دلته دی زما میزبان ولته زه راغلم هلته نو 26 رمضانو ما تر مدرسې نه مولانا عبدالرحمن صاحب رابطه وکړله. ما ته ویل یو ماشوم دی د حفظ ماشوم دی چا ګمراه کړی و مونږ ورسره 2-3 ګنټې پیریډ واغستو سې تا ته درولو ما ورته رهي وله هغه ماشوم قسم دی ما خوا ته چې کله کېناستو ما ته وله خبره کوي ما ته ویې پلان کې حدیث خو د قرآن نه خلاف دی. تاسو وایي انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي مونځونه کوي دا خو د قرآن نه خلاف دی. ما ورته بچې دا ذهن دی چا جوړ کړی دی چې حدیث د قرآن نه خلاف کېدی شي کله دی د تباهۍ ذهن جوړ کړی دی دی د هلاکت ذهن جوړ کړی دی دی درله د انکاري حدیث ذهن جوړ کړی دی. ما ورته بچې کم آیات نه خلاف دی. ما ته واعبد ربک حتی یأتیک الیقین مرګ نه وروسته عبادت نشته دی. عبادت کوه د رب خپل تر دې چې تا ته مرګ راشي مرګ نه وروسته عبادت نشته دی. او دې حدیث کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیا خپلو قبرونو کې ژوندي منځونه کوي. ما ته وایي د مرګ نه وروسته عبادت نشته دی. دې حدیث کې راځي چې شته دی. ما ورته بچې که دغسې شي بیا مسلم شریف راواله امام مسلم په 2 سندونو سره نقل کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه روان یم ما موسی علیہ السلام ولیدو وهو قائم یصلی فی قبره موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړو مونځ یې کوو. ما ورته بچې خبرم دغسې شي ترمذي شریف کلاو کا کتاب التفسیر کې روایت موجود دی. صحابه کرام فرمایي مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیږلو د جهاد قافله د مجاهدینو قافله روانه ده یو ځای کې خیمه وهلې ده دغه ځای کې قبر دی هغه قبر مونږ نو کتلی دغه قبر نه د سورة الملک تبارک الذی آواز راځي ویل مونږ نبی علیہ السلام ته واقع ذکر لاله د الله پیغمبرو فرمایل دا یو کس سورة الملک تبارک الذی سره دنیا کې محبت کوو الله هغې تلاوت ورته په قبر کې نصیب کو. آیا تلاوت عبادت دی که نه دی دی که نه دی؟ ما ورته چلو یو ساده سیمپل خبره درته کوم. د معراج په شپه باندې نبی علیہ السلام امام و بیت المقدس کې مقتدیان څوک وو؟ انبیاء کرام علیهم السلام څوک وو؟ مورتل بچې دا په متواتر احادیث سره ثابت دي. اوس عیسی علیه السلام نه علاوه دا ټول د مرګ نه وروسته راغله عبادت ثابت شو که نه شو؟ ثابت شو که نه شو؟ مورتل بیا به دې سره څه کوو دا ټول حدیث د قرآن نه خلاف شو حتی چې بیا به قرآن د قرآن خلاف ګرځي که نعوذ بالله. ما ته وایي ښه څنګه؟ ما ورته ویل جنتیان چې جنت ته لاړ شو وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء د الله حمد به بیانوي ووایه نه منم د قرآن نه خلاف دی. ما ویل کله چې هلته 29 پاره 27-28 اخري سپارو کې الله رب العالمین دغه مضمون ذکر کوي هلته به دې ټولو ته حکم وشي سجده وکړي جنتیان به سجده وکړي جهنمیان به نشي کولی هغوی به د سجدې طاقت نه لري. سجده کول عبادت دی که نه دی؟ د عبادت که نه دی؟
وای د قرآن نه خلاف دی بیا به قرآن هم نه منم نعوذ بالله حدیث به هم نه منم ما ورته بچی دا چې په کومه لار باندې چا وراچولی دا خطرناکه لار ده ما ته بیا څه مطلب دی ردی ما ورته له دغې لپاره د علمای دیوبند مخې ته کېناستل غواړي ما ورته له اسانه نکته درته ویم په کم نس کې چې د عبادت نفي ده چې د مرګ نه وروسته نشته د عبادت هغه د تکلیفي عبادت نفي ده ګوره انسان مکلف دی چې بالغ عاقل مسلمان دی دی به مونځ کوي 5 ټیمه دی به روژه نیسي د رمضان دی که صاحب نصاب د زکات به ورکوي حج ته به ځي خو د مرګ نه وروسته دا تکلیفي عبادت د مرګ نه وروسته دا نشته دی د مرګ نه وروسته تلذذي عبادت دی دې وجې نه محدثین وایي دې وجې نه فقها وایي دې وجې نه صوفیا وایي دې وجې نه علما وایي تلذذا لا تکلفا د مرګ نه وروسته چې کوم عبادت ثابت دی تلذذي دی تکلیفي نه دی انسان مکلف نه دی هلته محترم دغه قوم اوس یو بل ته چغې وواله یو بلې ډلې ته وایي دغه منکرین حدیث دي او زه خو دې ملګري ته الحمدلله څنګه چې عقاید ګنده دي دغسې اعمال ګنده